افاق احمد کامنټ کوي تاسو د کامنټ وګورئ چیرز درغلی ما او زه په خپلو درتللو باندې انتهایی خفه وم. نو دا ویډیو خاص کر د هغه بیمارانو دپاره ډېر ضروري دی چې اکثر زموږ ټریټمنټو کې او ټیکنیشن هغې ذهن کې نورې خبرې راځي. دا یاد لرئ چې شفا ورکولو والا رب ذوالجلال ذات دی او افاق ته دا ویل غواړم چې افاق ته زما نه وړاندې نورو ډاکټرانو لم تللی وي. ته چې کوم ډاکټر لم تللی زما په خیال د هغې نه بعد به همیشتن له خفه شوي، ځکه چې موږ له کوم بیمار راځي نو چې لا موږ ته په سټول باندې ناست نه وي د ټول نه پهلنۍ خبره دا کوي یو اسویلې وکړي ډاکټر صاحب ډېر زیات کړېدلی ما، ډاکټر صاحب ډېرې پیسې مې لګېدلي دي، ډاکټر صاحب ډېر علاجونه مې کړي دي. دا یاد لرئ که یو کس ماله راغلی او زما د هسپتال نه علاج وکړلو او ټیک نه شولو نو دا یو خبر یاد ساتئ چې زما نه وړاندې تاسو په لکونه روپۍ لګولي دي، زما نه وړاندې تاسو بلا ډاکټرزونه ټریټمنټ کړی دی، شفا ورکولو والا رب ذوالجلال دی. اوس دا نه ده چې هر یو بیمار به ماله راځي او هر یو بیمار به موږ سره ټیک کېږي. څنګه دې نه وړاندې ما دا ویلي دي چې دا موږ له کوم د ایلوپیتھک سایډ نه د هومیوپیتھک سایډ نه د حکیمانو نه د مګرو نه کوم بیماران موږ له راځي نو دا ضروري نه ده چې دا نه دی ټیک شوی دا نور به مور سره نه ټیک کېږي. د دنیا بلا بیماران دي الحمدلله هغه ټیک کېږي. اوس افاق صاحب ته په خپل راتګ باندې خفه یي هغه ستا خپله مسله ده، خو دا یاد لره چې شفا ورکولو والا رب ذوالجلال دی او ته به داسې کار وکړي چې ښه مزېدار په سجده باندې به پرېوځي او ښه ډېرې زیاتې توبې به وباسي. خدای پاک آخر څه چل دی په حیدر مومند هسپتال کې دنیا بیماران ټیک کېږي یا زما نه وړاندې چې ته نورو ډاکټران له تللی چونکې زما ته یاد نه وي، خو دا زه د هغه بیمار دپاره دا ویل غواړم چې کوم زما نه علاج وکړي اکثر دا وایي چې یاره به درغلی وم او ډېر انتظار مې هم کړی پیسې مې مو لګېدلې او ټیک هم نه شومه. نو دا یاد لرئ چې ته ماله څه په پیل ځل نه یې راغلی چې پرون بیمار شو څادر دې راپه اوږو کو ماله را روانې ته زما نه وړاندې د دنیا بلا ډاکټرانو له تللی بلا پیسې دې لګولي دي. نو دا یاد ساته که هغوی سره ټیک نه شو هغه وایي که نه پښتو کې چېرې په یو هندو باندې بټخېله نه ورانېږي نو داسې کار دی چې وروره ته بلا ډاکټرز له تللی او ته چې د کوم ډاکټر نه راوتی نو ته نه یې ټیک شوی دنیا ورسره ټیک شوي نو دې کې مسله ستا ده، ستا نه رب ذوالجلال ناراضه دی په سجده باندې ورته پریوزو یا رب ذوالجلاله دنیا ټیک کېږي لګیا دی او زه نه ټیک کېږم نو شفا ورکولو والا رب ذوالجلال دی. څوک به ټیک کېږي څوک به نه ټیک کېږي او موږ له بیا پرونی بیمار نه راځي، موږ له چې کوم هم راځي هغه د ټول نه پهلنۍ خبره دا کوي ډاکټر صاحب انتهایي ستړی شوی نو افاق یا د دې سره تړلي شوي هغه بیماران چې اکثر دا ګیله کوي او ګورې دا یو خبره یاد ساتئ چې د هر یو بیمار دپاره کم چې ډاکټرز له لاړ شي او هغه ورسره ټیک نه شي نو هغه ډاکټر د هغې دپاره د دوه ټکو هم نه دی، ځکه چې موږ ته پته لګېږي که د یو بیمار نه موږ ریکارډنګ وکړو د هغې کمې خبرې دي بیماران ډاکټرانو پسې کمې خبرې کوي چې راشي یاره پلانکي را سره دوکه وکړله پلانکي رانه دومره پیسې واخېستلې ډنګرې رانه دومره پیسې واخېستلې. پرون یو بیمار راغلی راته وایي ډاکټر صاحب یاره زه چې دی نو مطلب یو پلانکي ډاکټر له تللی وم ماله چې دی نه اپریشن وکړلو په دوکې رانه پیسې واخېستلې او دی وکړله هغه چلې وکړو نو دا یاد ساتئ چې کله یو بیمار ټیک نه شي نو د هغه دپاره هغه ډاکټر د دوه ټکو هم نه دی، خو چې کله ټیک شي نو هغه بیمار بیا راځي او د لاسونه به دې مخ ښکلوي او تا به مخ ښکلوي او بلا غټې غټې دعوې او وعدې به درسره کوي. نو الله دې په تاسو باندې خپل رحم و کرم وکړلی کي. نور الحمدلله تاسو وینئ فرام لاست 12 ایئرز 12 کال نه هسپتال چلوم او په 1 جون باندې زمونږ د خیر سره دغه کلیزم را روانه ده. نو ټول ته مې دا پیغام دی چې شفا رب ذوالجلال ورکوي موږ یې نه ورکوو، څوک به ټیک کېږي او څوک به نه ټیک کېږي. که ته په خپلو پیسو پسې خفه نو دې نه وړاندې دلته به دې 8000 روپۍ لګېدلي یا 10,000 روپۍ به دې لګېدلي د دې نه وړاندې ستا په لکونو لګېدلي د ټول نه پهله هغه پسې خفه شه بیا زما دې پسې خفه شه.